بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت موږ د چوپریال تاڼې سره دلته نږدې ولاړ یو. تاسو وینئ چې زموږ سره اسسټنټ کمشنر اے سی صاحب مټه، مقامي سیچو CNW او پاک آرمي ټول نوجوانان راغلي دي، چونکې په دې علاقه کې د بیګانه ډېر د کرونا وایرس کیسونه ریپورټ شو او د بدقسمتۍ نه د هغې رپورټ پازیټیو راغی. لہذا دا فیصله وشوه، ډېره سخته فیصله وشوه چې دا 5 یونین کونسلې دي. هر یونین کونسل په خپل ځای باندې کوارنټاین موږ ډکلیر کو. د یو یونین کونسل خلک به په چوپریال تاڼې په حدودو کې بل یونین کونسل ته نه ځي، پردي بازار ته به نه ځي، پردۍ محلې ته به نه ځي. د سهار د 10 نه د 12 پورې به د سبزۍ د شای خوردنوش دکانونه دي ته دغی سنګل کس به راځي، خپله سودا به کوي، بیا به خپل کور ته ځي. د دې نه علاوه میډیسن دکانونه او داسې تندور دا به تاسو ته کولاوي د ضرورت مطابق. لہذا زموږ دا پیغام چې چا ته رسي دا سیریس واخلئ، په خپلو بچو باندې، په دې چوپریال علاقه باندې، په دې ټول وطن باندې رحم وکئ. دلته ډېر په تیزۍ سره دا کیسونه ریپورټ شو او ریپورټ یې پازیټیو راغی. لہذا موږ په کنټیجنسي بیسس باندې ټول دلته راغلي یو او دې عوامو ته ریکویسټ کوو، دې خلکو ته درخواست کوو چې په ځان هم رحم وکئ. په دې علاقه د دې علاقې خلک قطن مټې ته د راتلو کوشش ونه کوي، قطن د یو بازار خلک بل بازار ته کوشش ونه کوي. سبا نه به دا د اوس نه دا علاقه موږ سیل کوو، تاسو ته به اشیای خوردنوش په خپل مقامي بازارونو کې، په خپل مقامي دکانونو کې ملاویږي. لہذا تاسو ته موږ ریکویسټ کوو دا خبرې سیریس واخلئ او دې نه ګپ مه جوړوئ. مزید به موږ سختي کوو، هر قسم سختي به کوو. نو لہذا تاسو ته دا زموږ درخواست دی چې په دې علاقه رحم وکئ او زموږ دا پیغام ټولو ته ورسوئ. مهرباني.